داسې یو جماعت تیار کا چې هغه د دین داعیانی هغه صرف شخصیت ته خلق نه رابلی. زمونږ افسوس دای چې موږ د بت پرستۍ نه خو خلق منع کو چې قبر ته سجده مکوه، د دین او خلق منع کو چې د فلانی خبره منه، دا شخصیت پرستی ده. او چې بیا وګوره د ټولو نه لوی شخصیت پرست هغه په خپلې هغه د خپل لیډر نه بغیر د بل چا خبره د سره منی نه، د خپل تنظیم د امیر نه بغیر د بل چا خبره نه منی، او تنظیم والا چې وته هر خبره کوي ناغه منی. بلکې ما اوریدلی دی د یو مشر سپینګیر عالم په باره کې چې د طالبانو نه بیعت اغسته چې ګوره زمونږ امیر صاحب څه وایي د هغې نه به خلاف بله خبره نه کوي. بیعت د طالبانو نه اخلي، ستا امیر پیغمبر دی که صحابي دی خلیفه راشد دی، تا ته معیار جوړ که دا شخصیت پرستی نه ده. داسې ووایه چې د قرآن او سنت صحیح خبره د اهل سنت چې تا ته هر څوک کوي د هغه خبره به مني. داسې بیعت ته ولې نه دی؟ بیعت ته داسې والا چې د قرآن او د سنت او د اجماع امت خبره چې تا ته هر څوک کوي د هغه خبره به مني، او که ستا امیر تا ته د قرآن خلاف خبره وکړي هغه به نه مني. دا طریقه خو د ابوبکر صدیق ده او د صحابه ده چې هغه خلیفه شو نو خلکو ته وی اطیعونی ما اطعت الله ورسوله، تر څو چې زه د الله او د الله د رسول تابع یم زما اطاعت وکوئ. او نن زمانه کې داسې ذمہ دارو خلکو نه به دا خبرې واوري چې ګورئ زمونږ د دې ځای هره خبره به تاسو نه منئ، زه چې کومه خبره وکم دا به منئ، او فلانه صاحب چې کومه خبره وکړي دا به منئ. دقه به زمونږ منشور او دا به زمونږ میشن. داسې ولې نه وی چې که د دې سټیج نه هره خبره وشوه هغه به نه منئ، صرف حق به منئ چې کومه د قرآن مطابق ده او د رسول الله د سنت مطابق ده. نو دا د عدل تقاضا ده. او ته خو نه چې زما خبره یو د فلانی صاحب خبره هغه به منئ، او دلته خو به ملمانه راځي ور څوک به څه خبرې کوي خو د هر چا خبره به نه منئ. نو تا خو ځان هم معیار حق کو، هغه فلانی صاحب دې معیار حق کو، او قرآن او سنت دې په ځای پرېښایسته. قرآن او سنت دې په ځای پرېښو، معیار حق دې خپل ځان کو، معیار حق دې هغه فلانی صاحب کو. نه دغه صاحبان معیار حق نه دي، معیار حق قرآن او سنت دی. مطاع مطلق چې په پټو سترګو به پسې ځي هغه قرآن دی، او په پټو سترګو به پسې ځي هغه د الله پیغمبر دی. چې پړندو پسې زه تپوس هم مه کوه، خو چې د الله پیغمبر څه ویلي دي د هغې اتباع وکړه. د هغې نه بغیر د بل چا اتباع په پټو سترګو دا جایز نه ده. په غړېدلو سترګو به کې چې الله او رسول پسې رواني نو بالکل د سر تاج دی، او چې د الله او د رسول د لارې نه اخوا شو نو په ځای